او د صدقاتو باندې چې څوک خپل مال نه صدقه وباسي خدای پاک یو دوه فرشتي مقرر کړی دي یو فرشته आवाज کوي اللهم انفق یا الله تو ورکه خرچا منفق هغه څوک چې خرچي کوي خدای دوی ته د مال خلیفه ولا ورکا مال کې ولا ډیرواله راواله چې ختم نشي دا فرشتي دعا کوي خدای څوک چې صدقات نه وباسي بل فرشته وي خدای د هغه په مال کې هلاکت راوړي دا خیری دي یو فرشته خیری کوي یو فرشته دواګانې نو په دې کارونو چې زما استاد کړه د نفس اصلاح وشي ما استاد نفس پاک شي دا پاکواله باندې کور کې براولي بیا به موقع داسې راشي چې کور کې به داسې څوک نه چې شکر الحمدلله د ګناه مطالبي کیږي بیا د کور والا نه دراواله تر اولاده پورې بیا به د ټولو خلکو خدای نظریه یو شي نه به بیا په غریبۍ خفه کېږي نه به په نهاره خفه کېږي او نه به په لوږه خفه کېږي نه عایشه صدیقه فرمایي چې موږ په 3 میاشتې په کور کې مسلسل اور نه بلولو ولې په موږ کره به څه نه و چې موږ پخ کړی وې په دې ځای باندې یو اشکال راځي نبي کریم علیه السلام خو د نورو مېلمنو له ډوډۍ ورکوله نو د خپلې بیبیانو کور کې څنګه 3 میاشتې اور نه بلېده محدثین حضرات فرمای ادا وا نبی کریم علیه السلام خپل ټولو بیبیانو له خرچه د کال په یو ځای ورکول د هر چا خپل د هرې بیبي خپل او د نبی کریم علیه السلام یو خپل خبره جدا خپل لیکن یوې بیبي په حق ده خپل رسول پاک په د کال خرچه ټولو بیبیانو ته حواله کړه وربشي به دومره ورکړي کجوري به دومره ورکړي دا به د کال خرچه لیکن دی بیبیانو باندې اثر د خوب پیغمبر شوی خزه چې خپل خاون وویني چې زما خاون د کې څه کمالات دي نو د خزي هغه کمال د خاون خوښ شي هغه رنګ بیا ځان جوړي او دا رنګ چې خسړي پس کمې پکې دي خو په خزنه نه باندې خدای پاک له نکاح نصیب کړه دا خاون د خوونه د هغه به تعلیقي کې اثر دی ځکه نبی کریم علیه السلام سخیو دا صحاب بیبیانو د خپل خاون نه یاد کړه هغه د کال خرچه چې به دوه ورکړې وه هغه ټوله صدقه کړې وه نن د صدقې ځای دی یو څوک مسکین راغلی دی یو څوک مسکینه ښځه راغلې ده او داسې ماشومان ورسره دي نو د خپل مال چې حضرت مولا خرچه ورکړې وه د کال خرچه هغه بیا هغې له ورکوله نو چې خرچه نو کال کې د کال خرچه ټوله ورکړې ده مثال داسې شو لکه ته سهار ځي پنډۍ لاورله ستا د ورځې د چای او د غرمې د روټۍ او د ماښام د روټۍ خرچه دومره ده دا ټوله خرچه د کور کې ورکړي دا د سهار شوه دا د غرمې شوه دا د ماښام شوله او زه لاړم ځای له انشاءالله د شپې 1 بجه به راځم نو چې د شپې 1 بجه راځم هغې ته بیبي ته خپله خرچه مېلاو اوس چې بیبي سهار چیس کي او د غرمې د خرچې نه مخکې مسافر څوک راشي او د دې پیړه خوږ شي نو د خپلې د غرمې خرچه هغې له ورکړي او صدقه د هغې ده بیا به ځکه د حضرت په کور کې بیبیانو کور کې اور نه بلېده هغه خرچه بیا صدقه کړې وه او ګوره یاد ولره په هغې به بیا خفه نه وو هغه د دې د لاس کار چې دا ما په خپله رضا ورکړې د عایشې صدیقې د حضور پاک د وفات نه پس د دې خورې دی عبدالله ابن زبیر د خور زوی دی هغه په دې ترور ډېر خیال کولو ډېر خیال او ډېرې زیاتې پیسې بیا ورکولې 1 لاک روپۍ په هغه زمانه کې به دې ترور له راولېږلې ترور دا ستا خرچه دې باندې خرچه کوه عایشې صدیقې به د ورځې مکمل 1 لاک روپۍ خیرات کړي امام رازي تفسیر کبیر کې وایي یو ځل سوالګری راغی او د عایشې کور کې څه نشته نو هغه چې اواز وکړو عایشه خپل خادم ته وایي خادمه ورشه خادمې دې پیاله کې د انګور دانه پرته ده له ورکړه نو هغه خادمه خو د عایشې صدقې لیدلې ده چې 1 لاک روپۍ خیرات کوي اوس انګور دانه څنګه خیرات کې ورکړي عایشه صدیقه ورته وایي تا قرآن شریف نه دی ویلی فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى څوک چې د ذرې په مقدار خیرات وباسي خیر وکړي هم خو دې ویني چې نور نشته دغه خوشتکه نه دی راولې ځان محرومې نو چې ډېرې نه وي نو دې خیرات به نه کوو د یوې دانې د انګور خیرات یې وکړو ځکه دې وخت کې نورې نشته نو بیا خو یې ځکه په کور کې 3 میاشتې اور نه بلېده او بیا نه چې باقي خفو نه په د نفس اصلاحي شی وه
د نفس اصلاح ته هر انسان ضرورت دی او دا مې یو استاد غواړي چې د هغه د نفس اصلاح وي خدای کړي او ته هغه ته ګورې لکه ته ما ته ګورې ما کې شپېته عیبونه یي غل زه یم ګډوډ زه یم په ته به د ما نه اثر نه هلي هغه استاد یې پخپله داسې دی نامې خدای له کتو نه دی نه که تا بل څوک ولیدو چې نه دا والله ښه سړی دی شکر الحمدلله نو ته به چې ورو ورو سببونه والي ته به هم د ځان سره اخلاق پیدا کړي خدای پاک دې زما او ستاسو په دې خبرو عمل نصیب وګرځوي خدای دې زموږ د نفسونو اصلاح نصیب کړي الله ونعم